बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रानो मासिरीनो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। هله ده چې روغ جوړ بیاستئ. راځو موږ او تاسو په دې لیکچر کې انشاءالله چې د شپږم لیکچر دی. په شپږم لیکچر کې د برانچ الاسماء په دویمه برخه باندې خبره کوو. په دویمه برخه کې کامنلی موږ او تاسو اول راځو انویسټیګیشن ته یا لابراتواري معایناتو ته راځو. لابراتواري معایناتو کې پلمونري فنکشن ټیسټ یا پی او ټي یا د سږو وظیفوي ټیسټونو باندې خبره کوو. یعنې کامنلی اسپایرومیټري کوو. دلته تاسو ګورئ چې دغه شخص چې کوم دی دا اسپایرومیټر دی. دا شخص چې کوم انسپایریشن او ایکسپایریشن پکې دلته د دې ماشین په واسطه کېږي. دغه یو په ټوله کې هغه شکل دی، هغه عکس دی. په دې طریقې سره اسپایرومیټري سرته رسېږي. همدارنګه فورس ایکسپایریټي والیوم 1 او د فورس ویټل کیپیسټي دا موږ تاسو باندې معلوموو. د دې نه بیا موږ ته ګریډ اف ابسټرکشن یا د بندش اندازه رامنځته کي معلومیږي. همدارنګه پوسټ برانکو ډایلیټور ټیسټ کې مدد کوي. همدارنګه برانشیل پرووکیشن ټیسټ. ABG arterial blood gas analysis کو په دې کې کېدای شي دا د نارمل وي، البته د خفیفې اسما د حملې په وخت کې او د شدیدې حملې په وخت کې په هایپوکسیمیا رامنځته شوي وي، اکسیجن کموالی به رامنځته شوی وي. او همدارنګه هایپرکپنیا او د اسیدوسس کله چې یو ځای رامنځته شوي وي نو دا هم موږ ته بیا ریسپایریټري فیلر راښایي. نو بیا دغه ناروغان چې هایپرکپنیا یا کاربن ډای اکساید اندازې په وینه کې زیاته شوې وي او اسیدوسس رامنځته شوی وي نو دوی بیا میخانیکي تهویه یا میکانیکل وینټیلیشن ته ضرورت لري. چیسټ ایکسرې چې کومه ده یا د سینې عکس چې کومه دی دا کېدای شي چې نارمل وي او یا مثلا د هایپر انفلیشن صرف موږ ته وښیي. په عمومي ډول سره د ډي ډي ایکس لپاره د نمونیا سره دا موږ سره ډېر مدد کوي. همدارنګه که چېرته نموتوریکس کمپلیکیشن رامنځته شوی وي نو هم موږ سره مدد کوي. د دې نه علاوه که موږ ایکسرې ته ځیر شو نو په ایکسرې کې به موږ وګورو چې ډیافراګم به ښکته تللی وي، البته حرکت به یې محدود وي. انټرکاسټل فاصلې به زیاتې وي، یعنې د دوو زلو ترمنځ یا د دوو پښتیو ترمنځ دغه فاصله چې کوم ده دا به زیاتې وي. نور ټیسټونه مثلا سکن ټیسټ کوو، ورته مثلا سیرم آی جي ورته کوو. همدارنګه ایزونوفیلیا یا ایزونوفیل ټیسټ ورته سرته رسوو. ډفرنشیل ډیاګنوزس یا تفریقي تشخیص ته راځو. تفریقي تشخیص چې کوم دی هغه موږ په عمومي ډول سره اپر آیروی ډسارډر سره کوو. اوکل کارډ پیرالایسس خصوصا، همدارنګه اوکل فولډ ډسفنکشن سینډروم سره، فارن باډي اسپایریشن سره، لرنجیو ټراخیل ماس سره، ټراخیل نروینګ سره، آیروی ایډیما او همدارنګه ټراخیو ملیشیا. دا ناروغي دي چې هر یوې جدا جدا مبحث دی. نو انشاءالله په خپلو برخو کې به بیا ورباندې خبرې کېږي. دویم لور آیروی ډسارډر سره مثلا کامنلی COPD، برانشیکټاسس، همدارنګه الرجیک برانکو پلمونري مایکوسس
سیسټیک فیبروسس، ایزونوفیلیک نمونیا، همدارنګه برانشولایټس، همدارنګه د دې نه علاوه بیا کارډیک اسما سره هم موږ او تاسو هارت فیلر، پلمونري هایپرټنشن دې سره هم کولی شو چې څوک تفریقي تشخیص وکړو. فنکشنل اسما سره یې کوو، سیستمیک واسکولایټایټس او همدارنګه چې کوم پلمونري انوالومنټ پکې موجود وي، چرچ سټراس سندروم سره، همدارنګه سیکاټریک اسما سره او هیپټیک اسما سره. نو دا هغه ناروغۍ وي چې د دې ناروغیو سره موږ او تاسو باید د برانشیل اسما تفریقي تشخیص وکړو. کمپلیکیشنز یا اختلاطات که چېرته برانشیل اسما ته راوینې شي نو کوم اختلاطات به رامنځته شي؟ ډیهایډریشن به رامنځته شي، همدارنګه ایروي انفیکشنونه، ټوسیف ساینکوپ، نموتوراکس اکزاسشن، ریسپایریټري فیلل په شدیدې ناروغۍ کې، همدارنګه په کم حالات کې کارپنونل کېدای شي اکیوټ وي، سب اکیوټ وي او یا کرانیک وي. همدارنګه ټوسیف ساینکوپ بخښنه غواړم دوه ځایه راغلی، ټوسیف ساینکوپ، سټیټس اسماتیکس او نمونیا. دا هغه څه دي ګرانو ډاکټر صاحبانو چې که چېرته برانشیل اسما ته راوینې شي نو د دې کمپلیکیشنونو امکان شته دی چې رامنځته شي. ټریټمنټ ته راځو. البته ګرانو ډاکټر صاحبانو چې ټریټمنټ د برانشیل اسما ډېر اوږد ټریټمنټ دی، ډېرې خبرې پکې دي، خو د دې لپاره چې انشاءالله سر مو ورباندې خلاص شي او یو څه اندازه اخذ مو کړی وي نو زه یې انشاءالله کوشش کوم چې ډېر خلص یې درته ووایم او ستاسو ورباندې انشاءالله سر خلاص شي. په ټوله کې اوله خبره دا ده چې پیشنټ ایجوکیشن وشي، پیشنټ په دې باندې، ناروغ په دې باندې پوه شي چې ته باید څه وکړي. باید د همغه مربوطه الرجن نه اول قدم کې ځان وساتي چې څه شی د دې سبب کېږي، څه شی سره دا کله مخامخ شي او مشکل ورته پیدا کېږي، نو د دې نه باید دا ځان وساتي. بل چې کوم دی هغه ایوایډ بیټا بلاکر ان اسپرین دی، اسپرین او بیټا بلاکر نه باید ځان وساتي، سموکینګ نه ځان وساتي او روټین واکسینیشن وکړي. بل آئیډنټیفای اینډ ټریټ کوماربیډیټ کنډیشن. که چېرته یو نور اضافي ناروغۍ یا مزمنې ناروغۍ ولري نو دا شخص هغه باید ټریټ شي، هغه باید تداوي شي، لکه ګیسټرو ایزوفیجل ریفلیکس ډسارډر یا جلد ولري، اوبیسیټي ولري، همدارنګه رینوساینوسایټس ولري. ډیسنسټایزیشن باید وشي او دغه خبرې چې کوم دي دا باید ډېرې مهمې دي، ناروغ باید په دې باندې عمل وکړي. او د دې په تعقیب بیا فارماکولوژیک ټریټمنټ ته راځو. نو فارماکولوژیک ټریټمنټ په رانوان سلاید کې ورباندې خبره کوو. فارماکولوژیک ټریټمنټ یا دوایي درملنه چې کومه ده دا په عمومي ډول سره موږ تاسو چې کله کوو نو د دې لپاره به دغه ټولې دواګانې موږ په څو ګروپونو باندې وویشو. یو ریلایور دی، بل کنټرولر دی او بل چې کومه دی هغه به په د سیویر اسما یا سټیټس اسماتیکس لپاره چې کومه دوا استعمال کړي او ورپسې بیا د پریګننسي سره. ریلایور کې میډیکیشنز چې کوم دي دا په عمومي ډول سره ریلیکسیشن د سموث مسل رامنځته کوي او دا په عمومي ډول سره بیا د اکیوټ اټیک یا سټیټس اسماتیکس لپاره استعمالیږي. کنټرولر چې کوم دي دا بیا موږ د دې په واسطه باندې پرسسټنس اسما کنټرولو، د دې نه ناروغ ته نجات ورکوو انشاءالله. بل چې کوم دی زیات دواګانې چې په توصیه کېږي هغه د انهلیشن یا اشعاع په ډول سره چې ډېر ژر په پلمونري یا سږو په باندې تاثیر کوي او ډېر کم ساید افیکټ لري، کېدای شي اورل وي یا آی وي وي. د دې نه علاوه نیبولایزر تراپي هم ناروغ ته کوو او دا هغه ناروغ ته چې هغوی په حقیقي ډول سره یعنې اکچولی دوی ایل وي
نو اوس راځو په مجموع کې موږ تاسو اول کنټرولر میډیکیشن ته. کنټرولر میډیکیشن کې بیا څو ګروپه دواګانې شاملې دي. لانګ اکټینګ بیټا 2 اګونیسټ، په دې باندې ډېرې خبرې ځکه نه کوو چې دا په COPD کې تشریح کړي دي. یا LABA، په دې کې سالمیټرول دي، فورموټیرول دي. دا برانکو ډایلیټیشن چې کوم دی د 12 ساعتو پورې دا رامنځته کوي. دا چې کوم دی دا به موږ په ضرور د سټیراయిډ سره استعمالو. LABA should not be used as monotherapy. Must be used with inhaled steroids. د انشاقي سټیرايډ سره به دا دواګانې موږ تاسو استعمالو. انهیل کورټیکوسټیرايډ چې کوم دي مثلا بوډیسونایډز، د دې زیات تاثیر چې کوم دی د یوې میاشتې پورې دی. سایډ افیکټس یې هارسنس دی او کانډیډیاسس دی، د اواز خفوالی او کانډیډیاسس. لانګ اکټینګ انټیکولرجیک ټایپ 2 هم دي. په دې کې بیا ریورس وګل میډیټډ برانکوسپازم لیس افیکټیو دین LABA، او دا چې کوم دی پکې شاملې خبرې. کېدای شي موږ په تداوی کې دغه شیان لیکوټرین ریسپټر انټاګونیسټ یا مونټیلیکاز چې کوم دي هم پکې شامل کړو. فاسفوډایسټیز انهبیټر چې کوم دي دا یا تیوپایلین، میډیاټور انهبیټر کرومولین، مالیزوماب پکې شامل کړو، رسلیزوماب پکې شامل کړو. نو دا زموږ استاد سره کنټرولر میډیکیشن دي. په کنټرول کې به دغه شیان ناروغ ته ورکړو. ریلایبل میډیکیشن ته راځو. شارټ اکټینګ بیټا 2 اګونیسټ البوتیرول، شارټ اکټینګ انټیکولرجیک پراکټوپین برومایډ، همدارنګه سیسټیمک کورټیکوسټیرايډ او اورل پریډنیزولون یا IV هایډروکورټیزون او IM مثلا میتایل پریډنیزولون. او کېدای شي چې ناروغ ته موږ تاسو IV میګنیزیم سلفیټ هم ورکړو. راځو موږ تاسو د برانشیل اسما سټیپ وایز مرحلې ته چې د تداوي مرحلې چې کوم دي په مراحلي ډول یا سټیپ وایز شکل سره مخته یوسو. Step up if need, step down if possible. Step up که چېرته ضرورت وي مخکې لاړ شئ. Step down if possible که چېرته ممکن وي ښکته. In each step patient education, allergen control او comorbidity. په هر یو خبره کې په هر یو سټیپ کې به موږ دغه خبرې یاد ساتو چې ناروغ ته ایجوکیشن به کوو چې تېر سلایډونو کې هم تشریح کړو. د الرجن کنټرول به کوو او د مزمنو یا نورې ناروغۍ چې دی لري د هغې به موږ تاسو کنټرول کوو. په اولني تداوي سټیپ کې چې کوم دی مثلا که موږ تاسو وګورو په اولني په دغه شکل کې mild intermittent persistent moderate persistent severe persistent or severe persistent. Short acting beta 2 agonist is required for symptoms relief. First step 1 کې خدوا چې کومه ده دغه short acting beta 2 agonist inhalation دی. همدارنګه که چېرته موږ بیا ضرورت ولیدو د ضرورت په اساس باندې بیا ځو موږ سټیپ 2 ته. په سټیپ 2 کې بیا لو ډوز انهلیشن کورټیکوسټیرايډز او همدارنګه کېدای شي چې د دې متبادل موږ تیوپایلین یا مثلا نیلوکرومیل یا کرومولین چې کوم دی ناروغ ته توصیه کړو په کم دوز سره. یعنې په اول سټیپ خو دغه شو. په دې کې به شارټ اکټینګ بیټا 2 اګونیسټ. په دویم سټیپ کې به ورسره دغه انهیلډ کورټیکوسټیرايډ چې کوم دي په کم دوز سره به ورسره یو ځای کړو.
कचरता मसलन बया हम ज़रूरत पैदा शो कि नारोग ता मूं څه وکړو ضرورت مخکې لاړ شو نو اولنی سټیپ جمع دویم سټیپ او دریم سټیپ کې به ورته بیا داسې کوو چې low dose inhalation in corticosteroids جمع long acting beta 2 agonist या medium dose inhalation corticosteroid ICS دا به ورسره ورکړو. که چېرته دې سره هم ناروغ نتیجه مثبته نه وه نو څلورم سټیپ ته ځو. څلورم سټیپ کې اولنی سټیپ په مجموع کې دریم سټیپ جمع مخکې چې ځو څلورم سټیپ. نو په څلورم سټیپ کې بیا چې کوم دی هغه به بیا موږ ناروغ ته په مجموع کې LTRA low dose inhaled corticosteroids او همدارنګه یا به ورته تیوپایلین او یا زیلوټان چې کوم دي دا به ورته ورکوو. په پنځم سټیپ کې چې کوم دی په څلورم سټیپ کې بخښنه غواړم په څلورم سټیپ کې بیا ښه دوا چې کومه ده هغه میډیم ډوز انټرکاسټ انهیلډ کورټیکوسټیروئډ جمع LABA ده لانګ اکټنګ بیټا 2 اګونسټ دی او د دې بیا متبادل چې کومه دی چې متبادل د دې بیا ورکوو نو هغه لو ډوز انهیلډ کورټیکوسټیروئډز او لیکوټرین ریسپټر انټاګونسټ چې کوم دي دا ورته ورکولی شو. سټیپ 5 کې چې کوم دی پنځمه مرحله کې په پنځمه مرحله کې بیا ناروغ ته چې کوم دی ښه دوا چې کومه ده هغه لیکوټرین ریسپټر انټاګونسټ یا LTRA جمع های ډوز انهیل کورټیکوسټیروئډز او که د دې سره بیا مثلا ناروغ الرجي ولري نو مالزیماب هم ناروغ ته ورکولی شي. نو کامنلی زیات کتابونه پنځه سټیپه لیکي خو ځینې چې کوم دی هغه بیا شپږم هم لیکي. شپږم سټیپ کې بیا چې کومه ده ښه دوا هغه همدغه LTRA جمع های ډوز انهیل کورټیکوسټیروئډ د خولې د لارې کورټیکوسټیروئډ او که ناروغ الرجي ولري نو مالزیماب په ناروغ ته بیا ورکوو. نو خدای دې وکړي چې تاسو یو څه اخذ کړی وي دغه دوه ډولونه دغه چې کوم دي دا په کتاب کې هم تشریح شوي دي نو انشاءالله یو څه اخذ به هم کړی وي. ټریټمنټ اف ایکساسربیشن د ایکساسربیشن یا د حد حملې ټریټمنټ ته راځو. که چېرته میلډ حالات وي نو شارټ انهیلډ یا انشاقي سابا یا شارټ اکټنګ بیټا 2 اګونسټ ناروغ ته ورکوو او هر 3 ساعته کې بیا ناروغ ته ورکوو د 40 نه تر 48 ساعت پورې. انهیل کورټیکوسټیروئډ ورته ورکوو او همدارنګه کېدای شي چې اورلی کورټیکوسټیروئډ ناروغ ته پروزنوزولون ورکړو 0.5 ته 1 ملي ګرام پر kg پر ډے د اورل لپاره. ماډریټ یا متوسط حالات کې انشاقي شارټ اکټنګ بیټا 2 اګونسټ جمع سیسټمیک کورټیکوسټیروئډ او بیا اسسمنټ کوو ارزیابي کوو. سیویر حالات کې چې کوم دی اکسیجن ناروغ ته ورکوو های ډوز انهیلډ شارټ اکټنګ بیټا 2 اګونسټ ورکوو سیسټمیک سټیروئډ ورکوو او پراتوپین بروماید ورکوو. آئی وي میګنیزیم سلفیټ ورکوو 2 ګرامه آئی وي اور ور شل منټ. همدارنګه انټي بایوټکس ورکوو ناروغ ته انټي بایوټکس
همدارنګه که چېرته پیور وي پورلنډ سپټر وي بکټیریل نمونه یا سینوسایډس وي انټي ناروغ ته ورکوو او ای بي جي اس آرټریل بلډ ګیس انالایسس د دې د نارمل کولو دپاره نو که چېرته ریسپایریټري فیلر موجود وي نو انټوبیشن کوو میکانیکل وینټیلیشن کوو. How to use inhaler دا شکل دی. اول به دغه کیپ چې کوم دی دا به لرې کړی شي او بیا به انهیلر وخوځولی شي، بیا به د دې چټکۍ سره دا برید او تنفس وکړی شي او موت پیس به په خوله کې کېښودل شي. کله چې پاپ وشو نو د دې نه وروسته به بېرته دغه سرپوښ چې کوم دی به دې به کېښودلی شي. همدارنګه دې وخت کې به سلو انسپایریشن ژور انسپایریشن هم وشي او دغه ساه به د 10 سکنډو لپاره ونیسي. په مجموع کې دا هغه طریقه ده د انهیلر د استعمال. برانشیل اسما اینډ فریکوینسي د برانشیل اسما او حاملګي بیٹا 2 اګونیسټ انهیل کورټیکوسټیراید تیوپایلین اورل پریډنیزولون دا په حاملګي کې سیف ده. مونټلیکاس چې په اړه باندې د خاص ایویډنس نشته. اورل پریډنیزولون همدارنګه هایدروکورټیزون چې کوم دی دا 100 ملي ګرامه 4 وخته هر ورځ د حاملګۍ په وخت کې استعمالیږي. پروسټاګلنډین چې کوم دی دا بیا د برانکوسپازم سبب کیږي، نو دا باید په ډېر احتیاط سره استعمال شي په حاملګۍ کې. او بریسټ فیډینګ یا د شیدو د ورد په وخت کې ماشوم ته چې کوم دی بیا نو دې کې کومه خبره نشته. یوز میډیکیشن از نارمل، بیا به په دې کې میډیکیشن یا دوا چې کوم ده د مخکې په شان په څنګه په تېرو سلایډونو کې مو تشریح کړه هماغسې به بیا خپله دوا ناروغ استعمالوي. مننه، خوشحاله اوسئ ګرانو محصلینو، الله مو خوشحاله لره. یو یادونه باید وکړم چې د برانشیل اسما ټریټمنټ لږ لانجمن دی، کمپلیکیټډ دی. که حتما مشکلات به وي نو که کوم ځای کې مشکل و ما ته پیغام وکړئ. زما په اولني سلاید کې زما د واتساپ نمبر دی، انشاءالله زه ستاسو په خدمت کې یم. خوشحاله اوسئ، الله مو آباد.